بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امرت ان اقاتل الناس ما تا امر شویدی چیز جنگو کم اور جنگ جاری اساتم خلق سرا حتی یقولو تردی پوری چی اوئی لا الہ الا اللہ فمن قال چاچی اوی لا الہ الا اللہ فقد عصم منی ماله و نفسه نو اغو زمان اخپل مال او نفس دا محفوظ کو الا بحقه مگر پا حق دا اسلام سرم وحسابه علی اللہ او دا پا حساب دا پا اللہ پاک ماندے دے رواه البخاری و مسلم دا حدیث مبارک امام بخاری او امام مسلم نقل کرے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث مبارک چلی نو دا آغی مکالمی پا زمن کی روایت شوی دی کم چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نباد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر دی دا زکاة منکرین سر دا جنگ کولو پا بارکی کم مکالمہ کڑے وا نو پا آغی کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا دا حدیث مبارک روایت شوی و نقل شوی پا دی حدیث مبارک کے ہم دا لا الہ الا اللہ دا ویلنا مراد دا اسلام دعوت قبلول دی او لکه څنګه چې د دینه وړاندې احادیث ذکر شو او په هغه کې دا بیان شو چې د اسلام د قبولولو اخروی نتیجه چې دنو هغه د دوزخ د عذاب نه نجات دی او د جنت حاصلې دي همدغه شانت په دې حدیث مبارک کې د اسلام د قبولولو دنیوي نتیجه او دنیوي قانون هغه بیانول شي چې دنیا کې د اسلام د قبولولو نتیجه دا ده چې د بنده مال او جان دا محفوظ شي بل خبره دا چې په دې حدیث مبارک کې د اسلامی جنگ متعلق یو انتهایی اهم او اصولی اعلان شوی اغا دا چې زمونږ د جنگ مقصد د دین علاوه بل نوی چې د الله پاک بندگان د هغه د بندګۍ په لار باندې راوستلی شي او هغوی ته د عذاب ابدي نه نجات ورکړي شي په دې وجه باندې چې څوک د الله پاک دین قبول کړي او د الله پاک د بندګۍ اقرار وکړي او دا هغه د مقرر شوی طریقې یعنی دین اسلام مطابق زندگی تیری نو دا هغه جان او مال زمون د طرف نه بالکل په امن کې دي الا بحقه چې دین د دې مطلب دا دی چې کله اسلام اختیارولو نه بعد داسې یو جرم وکړي چې په خپل د الله پاک قانون دا تقاضا کوي چې د جانی یا مالی سزا ورکړي نو د الله پاک د حکم مطابق به هغه ته سزا ورکولی او د لا اله الا الله ویلو په وجه د مسلمان کېدو په وجه به دغه قانوني سزا نه بچ کېدی نشي او حساب د په الله پاک دی د دې دا مطلب دی چې څوک د اسلام کلمه وایي او ایمان خپل ظاهر کی نو مونږ به هغه مؤمن او مسلم منو او د هغه خلاف به جنگ نکو او هغه سره به د ایمان او د اسلام مطابق معامله کو لیکن که په حقیقت کې د هغه په نیت کې څه خرابي وي نو دا هغه حساب کتاب به ورسره الله پاک په آخرت کې کوي ځکه هغه عالم الغیب او علیم بذات الصدور دی په دې حدیث مبارک باندې یو سوال دی هغه دا دی چې په اسلام کې
دا جنگ د ختمولو د پاره صرف د لا اله الا الله ویل چې دینو دا یو وجه نه ده، بلکې چې څوک اسلامی حکومت ته جزیه ورکول تسلیم کړي نو هغې سره هم جنگ بندولی شي. همدغه شانتې څوک چې اسلامی حکومت سره مصالحت وکړي نو هغې سره هم جنگ بندولی شي. نو د لا اله الا الله ویلو نه علاوه دوه وجې نورې هم دي چې په هغې باندې مسلمانان هغه جنگ بندي، یو جزیه ده او بل مصالحت او صلح ده. او په دې حدیث مبارک کې صرف یو وجه بیان شوی. نو جواب د دې نه دا دی چې په دې حدیث مبارک کې د جنگ بندولو چې کومې وجې دي نو هغه بیانول مقصود نه دي، بلکې مقصد د دې حدیث هغه دا دی چې زمونږ د جنگ مقصد د خالص د الله پاک رضا ده، او دویم مقصد د دې حدیث دا بیانول دی چې څوک لا اله الا الله وایي هغه چې دی نو خپل مال او جان په دې سره محفوظ کی، یعنی د هغه مال او جان د دې ویلو نه بعد محفوظ دی. نو د دې حدیث مبارک دغه دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا چې د مسلمان د جنگ مقصد د الله پاک رضا وي، او دویم مقصد د دې حدیث دا دی چې څوک لا اله الا الله وایي نو د هغه جان او مال محفوظ شو. او د دې حدیث دا مقصد نه دی چې د جنگ د بندولو کوم وجوهات دي، یعنی هغه وجوهات بیانول د دې اصل مقصد نه دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.